بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدقت يا رب العالمين. دا هغه خلکو بحث شروع چې هغه السابقون الاولون یا سابقون السابقون سبقت کون کی دي او الله رب العزت هغه ته بحسابي کتابه دا ډیګري ورکړی دا او الله رب العزت هغه په اعلی مراتب باندې فایز کړی دي. نو هغه خلق السابقون دا غي تذکره شروع وا چې غي لخته په کم انعامات ورکي تقریبا یو سلور یا زیات د مخ کې تیر شو او سو اوس یادېږي. الله رب العزت فرمای وفاکهه او د دوی د پاره میوي وي او په میوو کې به وي مما د هغه سنا یتخیرون چې دی خوښوي میوې به وي د دوی دپاره د جنتیانو دپاره. خو څنګه میوې وي؟ داسې میوې وي چې کومې میوې دي خوښوي ښه الله دې را نصیب کړي. ولحم طیر او د دې دپاره به د مارغانو غوښې وي مما د هغه نه یشتهون چې دی غواړي. د مارغانو د دې د غوښه چې ده دا د نورو سیزونو نه مزیدار نو الله رب الدانور به مرسوي او الله رب العزت به طور خاص وي چې د دې مرغو د دې وړو یا د مارغانو د دې غوښه به د دپاره الله دې را نصیب کړي. الله فرمای وحور عین او حور به وي د دپاره او د دوی دپاره حور به وي عین غټو سترګو والا مزیدار غټې سترګې داغی والا سبوی حوری بوی. بیا کتابونه صفات لیکي مختلف بلا صفات دی پایزان د بلا ټیم لګي بیا به چې لکه دا لاس دی او بیا بل صفتی جوړ شي لکه چې خلک کو. وحور عین نو سپینواله دون یاد کوئ سپینواله تک سپین دی او توروالی چې په کم ځای کې دی مثال په تور پسترو کې توروالی د روزو توروالی د ویښتو نو هغه بیا تک تور دی هغه سم تور دی نو بیا یې تخپل د خایس اندازه واله نو تی بیا ښه حساب کولی شي. وحور عین او حور دی د غټو سترګو والا کامثال اللؤلؤ المکنون کامثال پشان ده اللؤلؤ د ملغلرې المکنون چې په صدف کې پټکړې شوي هلکه چې کوم شی پټ وي نو د هغې ښایست زیات وي خانه کعبه پټه ده که نه نو هر کس یې تمنا لري ښایست هم زیات وي دکه شان او چې عزتمند دي ورسره زنانه عزتمند ذات اسلام وي نو د دې ښایست په همدا بسیه پټ وي د خپل خاوند نه علاوه او بل چا د خپل ښایست نه ښیي. دکه شان چې دی دغه حورې چې دی د دې به داسې به پټې وي دا ښایست او ښکلیوالی به یې داسې پټ وي لکه څنګه چې ملغلره په صدف کې پټه وي. جزام دا بدله دا بما په سبب د هغې کانو یعملون چې دوی کوم عمل کړی دی. کاکا په دنیا کې چې د کوم عمل کړی دا د هغې هغه بدله ده ابراهیم علیه السلام هغه سلام درته یاد دی که نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې په امت دې زما سلام ووایه او سلام نه پس ورته ووایه چې دا ځمکه خو ډېره همواره ده د جنت ډېره ښکلې مزیداره ځمکې ده د کروندې دپاره هم ډېره ښه ده خو بلکل خالي ده نو چې ته څه وې سبحان الله وې هلته بوټي لګي سبحان الله وبحمده وې هلته بوټي لګي سبحان الله العظیم وې هلته بوټي لګي. الله دې راله توفیق راکړي.
ټول وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله دې له توفیق راکړي ډېر زیات وای ثواب ډېر زیات دی. نو جزام دا بدل دا بما کانو په سبب د هغه یعملون چې کوم عمل د کړي. لکه دنیا کې چې څه عمل وکړي هلته به تا د عملی صورت ملاویږي. دنیا کې د نیکي وکړله عملی صورت که چا سر د ښېګړه وکړه عملی صورت به هلته درته ملاویږي. که درود شریف تی وي عملی صورت به هلته ملاویږي. لکه شان که دی چرته بدي وکړله عملی صورت به درته هلته ملاویږي. نو الله هم دې د بدۍ نه بچ کړي. لا يسمعون دا جنتیان بنوری فیها پدی جنت کے لغون کلام بلا فائدی ولا تقسیما او نا مجیب الاسم والا خبری او نا دا خبگان کار. الکا پا جنت کی چی جنتی جنت تلار شی اللہ رب العزت فرمائی لا يسمعون فیها لغون دی با پدی کی اخوا دیخوا چی بغیر دا فائدی خبریا بنوری. نو حدیث شریف کی راضی نسائی شریف کی حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی مومن دا مومن یعنی ایماندار مومن هغه دی چې د دو دی به د لغو کارونه ځان لرې ساتي بلا فایدې کارونه چې کوم وي لا یعنی چې کوم د دنیا او د آخرت پیدا پکې د دنۍ نو دا هغه کار نه به دې څه کوي ځان به لرې ساتي. نو الله دې ته لرې وساتي. لا يسمعون دبنور فيها پدی جنت کے لغون کلام بلا فائدہ ولا تأثیما او نداس گناہ داس خبری چی اغا مجیب الاسم چی گناہ لازم ان کی داس خبری ببکی نوری خواہ اغا جنت تی اغا دا نپرتونو جائلہ ندا زلون بد اللہ رب العزت پاک کی پشان دا معشومانو خواہ بالکل پاک بشی او دا نوجوان عمر با اللہ رب العزت در نصیب کی. اللہ دی توفیق راکی. الله فرمایي سبب پکې اوري چې دا پکې نه نو سبب پکې نو بس کاکا حلال او حرام کیسه ختمه ده. صرف هر یو سیز درته پکې حلال دی هر یو سیز پکې درته حلال دی. اس ته حرمت قاعده پکې درته نشته. دا الله رب العزت دیدار دی بیبیانی دی جنت دی. او قاسم نانوتی سے به خپل مثال ورکي وي بس دا ځان له یو خدای د بس گویا ته د دې بادشاہي بس تعالی خدای پاک یو ملک در کړی دی. تعالی خدای پاک یو ملک در کړی دی یو بادشاہي در کړی دی. بس ته د دې ځان له یو بادشاہي بس تا خوښه ده هلکه وي د سرو زرو کونټې به در سره په لاسو کې هسې کوره موږ خو اوس داسې نه ګرځو هسې عام بنده له کونټې ګرځول دا سنت دي. او خاص کر بیا چې د 40 سالو نه اوړي نو د هغه دپاره سنت دي او داسې سنت دي چې د هغه ثواب د نورو بندګان نه زیات دی ځکه چې د دغې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم کونټې د هغې متعلق راځي چې ای امسا ګرځولې ده نو دا سنت دی. او بیا د نورو پیغمبرانو مرسلې سنت دی یوازې د هغې نه دی. نو امسا ګرځول پکاري مشرانو له کشرانو له کوشش پکاري خو خاص کر مشرانو له ډېر کوشش پکار دی پکې. الله یې توفیق راکړي. په دې څوک بوډا نه ښکاري. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما نو سبب کیوری الا قیلا مگر اوری ببدے کے سلاما سلاما تشه سلامتیا والا خبر بوري دا یو د خدای د طرفه به موي سلام د الله د طرفه به سوي سلام د الله د طرفه سلام دی. فرشتي به ورته سلامونه کوي نو د هر طرفه به راځي السلام علیکم د هر طرفه به راځي السلام علیکم. نو الله دې په دنیا کې توفیق راکړي. حدیث شریف کې راځي د دواړو جهانونو سردار سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو په یو بل باندې سلام کوي ځکه چې دې سره محبت سیوا کیږي. الله دې له توفیق راکړي. نو موږ په سلام کې بخل کوو الګه په مالدار کوو او په غریب نه کوو. الګه سلام کې ما خوا دې خوا کوو په تعلقدار کوو او په غیر تعلقدار باندې نه کوو. الګه په سلام کې ما خوا دې خوا کوو دا د سره لګي او د سره نه لګي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن بنده دی نو بس روان کس په ولاړ باندې سه ولاړ دی وته کار څومره هغې بدګڼي کار څه چې زما ته ونه کته یو څه بل څه ولاړ کس ته لاسونه نه اوچتې چې پلانکیا خیر علي دا یا نه نه هغه به لومبني سلام اچي لومبني سلام اچي. الله دې توفیق راکړي. د سنت او اعمالو کی کوشش پکار دی په دې کې رستواله نه دی پکار.
ما یو ورځ مې داسې وکړه چې د دکان کې وم نو د صدیق دی والد صاحب راسره فضل حالق کاکا الله دې وبخي نو څوک روانو په موټر سایکل په هغه مې هغه ته مې لاس اوچت کړ ما ته یې هغه لاس نه دی اوچت کړی ته ورته لاس اوچت سنت خدا لري چې دې برته سلام کړه نو سنت دا دی چې کم کس روان وي هغه به سلام کوي ښه چې کم کس ناست په ای به سلام کوي لږ جماعت په ډیر باندې سلام کوي الله دې الله توفیق راکړي نو دغه لږ او بیا چې چرته سلام وشو نو بیا جواب ورکول لازم دي او په نوم باندې سلام مکو چې ټولګي کله ډیری نو بیا دا مو چې پلانکی السلام علیکم ولدا نور چې دا اوس سمندر نه را چې په یو باندې ته سلام اچي نه په ټولو سلام اچو الله دې الله توفیق راکړي دا کشان حدیث کې راځي وی لکه دا یو بل سره په سب کې نیغ ودرېږي چې یو بل سره نیغ نه ودرېږي نو بیا به تاسو څه کوئ زړونو کې به اختلاف پیدا کېږي زړونو کې به هم څه راځي د دې وجې هغوی سوو صفوفکم شیخ حسن جان شهید رحمه الله له چا خط را لېږلی د جمعې په ورځ باندې ورته صاحب وایي زمونږ هغه خو به داسې پوزه کې خبرې کولې هغه خط کې وایي وایي دی یو کمکل را لېږلی دی چې زمونږ یو استاد دی هغه د مانځه نه مخکې مانځه نه مخکې اواز وکړي چې شاه سعود شاه سعود شاه سعود کمک لا خو عرب والا چاگی چې سو صفوفکم سپونه برابر کې نو سپونه برابر کې ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډیر زیات اهتمام وکاو عمر رضی الله تعالی عنہ باندې زګر زول داسې تیزه چې چا په خېټه معمولی راوته داسې به وو نیخشه سر کې اوس خو چاته ویل نشي چې لکه دې زیات راسم شه لګه مشران به پکې رستو درېږي چاته دا نشي ویل چې نیخشه ځان له کار وکړه ولې هر کس نو خبره داسې لږ احتیاط پکار دی ها الله دې الله توفیق راکړي چې کم از کم خلک وایي اوس مسلمانۍ جومات ته راغونډه جومات کې چې جومات کې خو یې که نه الا قیلا سلاما سلاما بل خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي و یو بل چې دې تخفې ورکوي په دې سره مینه محبت زیاتېږي نو تخفې دا نه چې تا به ته به د ځان نه ګران کار کې نه بس تاسو نه وس کېږي لکه صاحب نن د چپس وس کېږي نو یو ملګري به د چپس خوښي هغه ته غلی شانتي لکه دا چپس مې تاله راغشتي دي صاحب نن د عطر وس کېږي هغه خلکو چې دړکوي هغه عطر نه داسې سم شانتي عطر ولا کني بل څه ولا مسواک ولا راواله هغه د هغه سره شل پیري هغه د دې قدر وکړي تا ته دی وایي جزاک الله خیرا کثیره الله دې الله اجر درکړي زه خو د دې قابل نم نو د دې وجې تاسو یو بل له څه ورکړئ تحفې ورکړئ دې سره مینه محبت دا زیاتېږي نو تحفې په مخ مروت نه د څه دپاره د مسلمانۍ په نیت باندې د ملګرتیا په نیت باندې حدیث کې راځي من احب لله وابغض لله ومنع لله فقد استكمل الايمان چا چې د الله دپاره محبت وکړو چا چې د الله دپاره بغض وکړو د چا سره او چا چې منع وکړه د یو څیز د الله دپاره نو فقد استکمل الایمان دا د ایمان کمال دی بس د بزرگان یا د علما چې د دې څیزونو کې ډېر احتیاط کوي خاص کر شیخ الحدیثان چې کمی هغې چونکې دا حدیث ورته مه دی ته په خدای یقین کوي بله یو استاد زمونږ هغه یو څیز راواغسته نو بس زما څه خو د استادانو دغه مینه یې سړي سره دغه نو ما ورته واپس یې خو ما ورته نه دي دا به اوس راکوې وی نه در کوم ما ورته راکوې به نو ما ورته وی دغه داسې ورته حدیث کې چې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بجاسه وختونه یې به ډایرک ورکړو نه کې قیود ورسره شته بیا به انسان ځان ته ګوري چې هغه څیز ورکولی شي دي نشي کولیا وغیرہ نور پکې دي نو ورته حدیث کې داسې راځي نو تاسو په خدای کې نه کې خو ډېر احتیاط کوي بزرګان ډېر احتیاط کوي ماته واپس راوښتي بس وایي دا نو دې سيزونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تصوف اصول هم دادي نه تما نه منع نه جمع نو د دې وجې احتیاط وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راټینګ الله دې توفیق راکړي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لکه په جنت کې کلام بلا فائدې نه اوري او داسې کلام به نه اوري چې هغه نقصان والا وي یا ګناه والا وي یا د خفګان خبرې به پکې نه اوري ښه د خفګان خبرې به نه پلار پسې خفئ خدای پاک به د الله درجه راوچته کړي ملګري پسې خفئ او د ستاسو ملګرتیا د دین دپاره وه دا شرط پکې یاد ساته قرآن کې الله ورسره قید د متقي لګوي چې د دین دپاره ملګرتیا وه الله رب العزت به دې ورسره میلو کړي شفاعت د هر ملګري دپاره کولی شي هر چا دپاره کولی شي خو چې خدای دې ورسره یو ځای کوي نو هغې دپاره شرط دا دی چې ملګرتیا وي د اسلام نه او د دین دپاره الله دې توفیق راکړي او که مجلس
مجلس د شرابو د پاره وي که مجلس د چرسو د پاره وي که مجلس د پوډرو د پاره وي نو حدیث کې راځي دا مجلس به د قیامت پر ورځ په دې باندې وبال وي حتی دا داسې کې چې صرف عام مجلس وي او په هغې کې ذکر ونشي نو هغه هم وبال ګرځي لا د ګناه خو ډېره لرې خبره ده نو اصحاب الیمین نو د دې وجه الله فرمای الا قیلا سلاما سلاما مگر ویلی بشي قولا سلاما سلاما بس تش سلام به نو ښا د سلامتی خبرې به غب شپ به میوي به او خوندونه به ښا الله دې را نصیب کینو واصحاب الیمین او صاحبان د خلاص ما اصحاب الین دې نه بل ډله شروع شو ښا اوس پورې چې کوم مقربین خلقو اوس بل ډله چې خلاص والا خلق دي ښا نو اصحاب الیمین او د دې تفصیل بیا رستو را روان دي چې اصحاب الیمین څوک دي نو په خلاص به عملنامه دي ته ملاویږي رستو صورتونو کې را روان دي الله توفیق راکړي نو اصحاب الیمین او صاحبان د خلاص ما اصحاب الیمین سخدي صاحبان د خلاص الګه ساده روایت امام ابن کثیر رحمه الله را نقل کړی دی د ابن ابي حاتم نه چې لوی محدث دی هغه چې امام حسن بصری رحمت الله علیه به چې کله دی آیات لرو رسیدو نو وی به اما السابقون فقد مضى ولكن اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين امين وی چې خدای پاک هغه چې سابقین او اولین خلق صحابه خو تیر شو هغه لوی خلق او مقربین هغه تیر شو اوس چې اصحاب الیمین دي خلاص والا نو خدای په دې کې هم راواله کنه پدې کې من راوالا و اصحاب الیمین او صاحبان د خلاص ما اصحاب الیمین سخری صاحبان د خلاص نو چم پکې ګوره تاسو ما بار په درس کې ویلي دي چې دا سنت طریقه د رسول الله سلام په قران کې چې کوم ځای کې د جنت تذکرہ راشي د جنت سوال ځان د باروګه چې خدای پاک ما ته نصیب کړي دا تربیت ته موږ دې د پاره دلته کې ناسمو خاص نه چې بس قران سوای زما د ترجمه مرجمه سر د موسی علی السلام کیسه در کوم نورم پکې خوګواله پیدا کوم یو د جمجا بادشاہ کیسه په سلور کې سټو کې کوم نه چې مین کم مغز مسله ده هغه مونږ بیانو نو ګوره دا ما بار ویلي چې سنت رسول الله سلام دا د قیامت قبر تذکرہ راشي خدای د قبر د عذاب نه بچ کی د کشان د قیامت ذکر راشي خدای پاک دغه نه بچ کی د اصحاب الیمین ذکر راغی خدای پاک د ما تر نصیب کی د صحابه وي خو مضبوط आवाज سره وي مونږ نه شو کوله شرمېږو نه الله نه سوال کوي چې خدای پاک دغه کې می راولا فی صدر محدود او دا اصحاب الیمین والا بس کې فی صدر محدود دا په بیرو کې وی لا شو چې په هغه کې بس نه وي په هغه کې محدود چې په هغه کې بغنه نه وي دا سه بیره بوي ښا دا مټکیونه بوي یو بیره ښا نو په هغه کې بغنه نه وي ښا ناشنا بیره بوي او په دنیا کې چې کما بیره چا د zarar مرر نو ورکی دا سه ځای کې نه اسه به سبیره کټکول چې سوکین په هغه باندې لعنت راوړيږي حدیث کې راغلي دي ښا د دې نسبت د جنت سره نو اسی به سب بیره کټکول نه من راغلی دا کمزې کې راختلی اسی به چې دې ما کټ کوي چاله نقصان نه نو دی په صدر مخدود په بیرو کې وی چې آی کې بغنه نوي وطلهم مندود او پس کې وی او په کیلو ته در ته کې وی کیلې وی د دیو د پاره ته در ته خان داسې کیلې وی برابر وذل ممدود او پس کې وی او په سوري وګت کړي شوی کې وی وګت سوري وی تاسو بیا اوریدلې چې اوسه 1500 کال لاندې منډه وی او په تیز رفتار روان او اخر سر ته به ونرسي وګت سوري وی خان الله وی په داسې کې بدا سوالوي وما ام مسکوبن او په اوبو پریوتو کې بوي پریوتو کړي شو کې بوي وما ام مسکوبن او په اوبو جاری کړي شو کې بوي او به جاری بوي لوی نعمت بوي خان الله دې را نصیب کړي وفاقاتن کثیرت او په میو ډیرو کې بوي بلا می بوي لا مقطوعه نه ختمدون کې ولا ممنوعه او نه بدی منکړي شوی وي او نه بدی منکیږي لکه دا به ممنوع نه وي بدی به باندې نه وي نه به ختمدون کې خان الله دې را نصیب کی وفرش مرفوعه او په پرشونو اوچت بوي یا مرفوعه نه مراد رفیع الدرجات داسې ملګرو سره بوي داسې د ژوند ملګری به الله نصیب کی چې هغه پرش والا ملګری چې کوي هغه اوچت درجه والا وي الله دې را نصیب کینو وفرش مرفوعه او پرشونو مرفوعه رفیع الدرجات اوچت والا بوي ان انشأناهن الله رب العزت فرمایي یقینا من پیدا کړی دغه خذ لره انشاء په پیدا کولو سره فجعلناهن نو ګرځولم دي لره ابکارا بیوادو عربا اتراب عربا
عربا محبت کوونکی ښځې دي، اترابا د طرب جمع ده الکا. داسې کار دی الله رب العزت فرمایي د دې نه یا مراد اول چې دی عامې ښځې ته راتلی شي. نو طبراني شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ښځې به نه دي دا ستا چې عامې ښځې وي، دا به الله رب العزت دا دلته چې او فجعلناهن ابکارا عربا اترابا، دا به ستا همزولې وګرځي. که ته د شپېتو یو که ته د اویا وې نو ته به هم نوجوان شي او هغه به هم نوجوانه شي. بس د ژوند ملګري به دي، محبت کوونکي به وي. نو بیا به حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې داسې عمر ته رسېدلی چې د سترګو نه د ډېر بوډاوالي د وجې اوښکې ځي اوبه ځي، خو بیا به م الله دومره ځوانه کړي. بیا الله جنت را نصیب کینو. بیا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ګوره ناشنا صحابیاتو به ناشنا تپوسونه کول، علمي تپوس به کوم خو بل سکو. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې زنانې دای خو دوه خاوندانی درې خاوندانی یو نه واده شي بل ته هغه الله طلاق ورکړي یا یې پرېږدي ناچاکي راشي بل ته دا خو داسې وشي کله ناکله یو مړ شي بل ته واده شي. د دې به څه حساب کتابي دیبا سکی حساب. ام سلمہ رضی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل تختار احسن خلق، دې ښځې ته به وایي چې تا ته اختیار دی دا کاکام دی دا کاکام دی دا کاکام دی، اوس ته پکې کم یو وخت دی وایه. نو دې سره چې دا تختار احسن خلق دا به پکې خو اخلاق والا ځان له منتخب کړي چې په دنیا کې ښه اخلاق وي د چا ورسره او ښه اخلاق په معاشره کې وي، نو دا خاوند به ځان له منتخب کړي او دا نور بچې دي نو دې غریبانان دي بیا بل جنت ته ځي. صحیح ده. نو تختاره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایل وی ستا اخلاق دا په دین او دنیا باندې د بهتري سبب دی، ستا اخلاق دا په دین او دنیا د بهتري سبب دی. نو اخلاق ټیک کول پکار دی. الله دې رله توفیق راکړي. اخلاق دا داسې نه دي چې بس چا د جی دا چلو هغه چلو په شاول لخپې و نه، د اخلاق د زړه نه صدق نه اخلاص سره الله دې رله توفیق راکړي. دغه شان اخلاق د ارجا سره نه چې صرف خپل سره نه صرف خپل پلار سره نه صرف خپل رور سره نه صرف خپل مور سره نه صرف د خپل قبیله او د کلی کس سره نه دا چې صرف خپل یعنی پښتنو سره مونږ وایو صرف پښتانه نه چې هر وګړي د دنیا سره هر کافر سره دی ولې نه کافر ته په اخلاق متاثر کا چې دا ته متاثر کې په اخلاق باندې چې هر چا سره دی اخلاق ټیک وي کنه زمونږ چې دی نو د خپل ټیک پلار سره ټیک وي یا ضرور سره ټیک وي یا د پیسو والا سره ټیک وي یا چې دی نو د مثال په تور د استاد سره ټیک وي یا چې دی نو د مشر سره خپل ټیک وي د بل چا سره ټیک نه. دا اخلاق نه دي. دا بیا چې دا څه شی دی دا ستا مفادات دي، د استاد نه د خپل مفادات دي، سبق ته حاصل شي کیسه ختمه شوه، د مشر نه د خپل مفادات دي، لږ وخت پس بچې دی په ځمکه مکه کیسه راشي دغه مشر له همدي کور کې ځکه دا اخلاق نو اخلاق د ټولو سره یو شان وي. حدیث کې راځي وایي چا کې چې نیکي وي ټولو سره یو شان وي او چا کې چې بدي وي هغه ټولو سره خلک کوي، هغه بیا د هغه نه بیا شر خورېږي، هغه د نیکۍ کار بیا نه کوي. نو د دې وجې اخلاق به ټولو سره یو شان ساتي او ښه اخلاق به ساتي. حدیث کې راځي د قیامت پر ورځ به درنه طلبي د نیکۍ د هغه کس چې د هغه اخلاق ښه وي. الله دې راله توفیق راکړي. نو نو یو هو دغه مراد واخله او یا دې هوري مراد واخله. نو الله وی ان انشاناهن انشاء یقینا من پیدا کړی د غلرا انشاء په پیدا کولو سره او بل مفسر معنی کوي په ناشنا پیدا کولو سره یا په ناشنا انداز سره. وجعلناهن ابکارا نو کاکا هغه ګوره د مشکو د انبرونه پیدا شوی خدای دې خوري نه دی ښه او هغه د مشکو د انبرونه پیدا دي دي کې د منګه یو کاکا متفهم القرآن ولا خطا شوی دی. وجعلناهن ابکارا نو لکه ګرځولي دي دغه الله تعالی دی لره بې واده عربا محبت کوونکي اترابا د طرب جمع ده امزول ښه لاصحاب الیمین د پاره د خلاص والو سلتون د مضبوط جماعت من الاولین د اولنون وسلتون او مضبوط جماعت من الاخرین د رستنون. هغه کې غړومبني جماعت کې ډیرو رستنو کې کم دي. دلته الله وایي سلتون من الاولین جماعت د ړومبنو کې خلک دي وسلتون من اخرین ورستانو کېم دي بلا مسلمانان دي وی به ګناهګار خو الله رب العزت ټول د کلمه ور نصیب کړی دا. الله دې استقامت را نصیب کړي. الحمدلله.